خپل د دې پروګرام مشر ملما او زمونږ د خیبر نیوز د کراچۍ همکار ښاغلي نعمتزاده مسکین صاحب چې زموږ د دې صدارت دوی کوي هغوی ته خاص کوم چې هغوی په خپل دون او ښایسته کلام باندې دا محفل ولمانځي. ډېره مننه د ټولو نه مخکې د ټولو ملګرو یو جهان مننه چې په دومره لنډ تن وخت کې په دومره ګرانۍ او په دومره افسانه افسۍ کې راغونډ شئ. د پښتو یو څو ټکي چې کوم دي هغه یو بل ته وړاندې کوي، یو بل سره شریک کوي او د پښتو مینه چې کوم ده هغه یو بل سره شریک کوي. دا لویه خبره ده. بیا چونکې ستاسو په دې ځای کې لومبنۍ راغونډه ده او راغونډ شوي یې، نو په یقیني توګه دم د ستاینې وړ خبره ده. مونږ خو پکې بس په حادثاتي طور باندې راغلي یو که نه. زه به تاسو یو دو شعرونو باندې ځان خلاص کړم او لږ تازه مې ویل په موجوده حالات چونکې زه هم یو نفس لرم، انسان یم، زه محسوس کوم. نو هغه چې څه محسوس کړو هغه موږ خپل قلم ته وړاندې کړو. اوس که ښه وي یا که بد وي هغه د نورو د اورېدو والا معامله ده، زمونږ نه زمونږ کار دی ویل. یو دوه درې شعرونه دي، بخښنه غواړم د ټولو نه. جوړه ورته هر قدم کې نوې کشاله ده، جوړه ورته هر قدم کې نوې کشاله ده، ژوند د پښتنو هم څه عجیبه فلسفه ده. او بیا د جمهوریت د بامه چغې پورته شوي، بیا د جمهوریت د بامه چغې پورته شوي، بیا د جمهوریت د بامه چغې پورته شوي دي. غلو ته ګورې جوړه د بقا څه مسله ده. بیا د جمهوریت د بامه چغې پورته شوي دي او غلو ته ګورې جوړه د بقا څه مسله ده. او دومره مو قصور دی چې مو غل ته غل ویلی، دومره مو قصور دی چې مو غل ته غل ویلی دی. ځکه خو نن چم په چم قصه زما خوره ده. دومره مو قصور دی چې مو غل ته غل ویلی دی، ځکه خو نن چم په چم قصه زما خوره ده. او تل مو د بېننګو سره ملا تړلې منګه ده، تل مو د بېننګو سره ملا تړلې منګه ده. او تل مو د بېننګو سره ملا تړلې منګه ده. جون نه ځکه جوړه د پښتون یوه تماشه ده. او جوړه ورته هر قدم کې نوې کشاله ده، ژوند د پښتنو هم څه عجیبه فلسفه ده. ډېره مننه ستاسو د ټولو د ملګرو د اورېدونکو کوم چې په نیغه موږ اوري د هغه هم شکریا مننه. یو جهان د راغونډ شوي ملګرو هم ټولو شکریا. بیا ستاسو ځکه چې تاسو ماله عزت راکړو، الله مو تاسو د عزت خاوندان کړي. د خدای په امان.